السلام علیکم ناظرین، نن به خبره کوو اینٹی بائیوټک رزسسٹنس. اینٹی بائیوټک رزسسٹنس ډېره اهمه مسله ده، خصوصا په پاکستان کې. او اینٹی بائیوټک رزسسٹنس کې دا وشي چې کوم بیکټیریاز دي، کوم چې بیماری جوړوي، هغه زموږ د اینٹی بائیوټک چې کومې دوايانې دي د هغو خلاف خپل مدافعت پیدا کړي، رزست شي، او په هغې باندې چې کوم اینٹی بائیوټک دی متعلقه دوی د هغه صحیح طریقې سره کار نه کوي، د هغې په وجه مختلف چې کوم انفیکشن دي هغه زیات شي او د هغې چې کوم دی ټیک کېږي نه دوی سره. د هغې چې کوم وجوهات دي په هغې کې دا ده چې سیلف میډیکیشن د ځان نه دوی استعمالوله او د اینټي بایوټک چې کوم دوی د هغه صحیح طریقې سره نه استعمالول، پراپر ډوز یې نه اخیستل او دغه شانې لوکل یا کمزوري لو کوالټۍ والا اینټي بایوټک استعمالول او غیر ضروري اینټي بایوټک استعمال او هیوی ډوزز چې کوم دي د اینټي بایوټکو هغه استعمالوله. دا د دې اهم وجوهات دي. عام طور باندې څوک بیمار شي او اینټي بایوټک استعمالوي، ورځ دوه درې استعمال کړي یا چې لږ بهتري محسوس کړي نو هغه دوی پرېږدي، اینټي بایوټک پرېږدي، د هغې په وجه د هغو چې کوم دننه بیکټیریاز دي په بدن کې هغه مکمل ختم شي نه، هغو دوباره گروت وکړي، ریګرو شي او د هغه چې کوم اینټي بایوټک دي د هغې خلاف رزست شي. د اینټي بایوټک رزسټنس کمپلیکیشن چې کوم مسایل راځي د انسان په بدن کې او په معاشره کې هغه دا دي چې معمولی انفیکشن چې دي هغه بیا نه ټیک کېږي او هغه کمپلیکیشن یې پیدا کوي. دغه شانې چې کوم دی عام دوی په انفیکشنو باندې کار نه کوي، سیویر های ډوزز لګي، تیزی او مهنګا ترین دوایانې به استعمالوي بیا او معمولی انفیکشنو له به غټ اینټي بایوټک استعمالوي او هغه چې کوم دی صحت دپاره د هغې هم هیوي ډوزز چې کوم دي د هغې هم صحت دپاره نقصانات دي، نو هغه هم مختلف مسایل جوړوي په بدن کې. د اینټي بایوټک رزسټنس چې کوم مسایل دي، کمپلیکیشن دي، هغه دا دي چې معمولی مرض دپاره بیا تاسو هیوي اینټي بایوټک استعمالوئ او مرض به نه ټیک کېږي، دوی به پې صحیح طریقې سره کار نه کوي او بار به تاسو ته انفیکشن کېږي او تاسو به عام انفیکشنو دپاره چې کوم دی هیوي اینټي بایوټک استعمالوئ بیا چې د هغې پرایس چې دی قیمت یې هم ګراني او دغه شانې د هغې په بدن باندې هم نقصانات دي. نو تاسو چې چېرته بیمار یای نو تاسو اول فرصت کې به یو کوالیفاید ډاکټر سره مشوره کوئ، خپل د صحت حوالې سره خپل ټیسټونه به کوئ او د هغې نه بعد چې کوم دوی تاسو ته ډاکټر تجویز کړي نو هغه به پراپر طریقې سره رالی او هغه چې کوم دورانیه تاسو ته خولی، کوم ډوز خولی، هغه به لازمي پوره کوئ. که تاسو ټیک هم شئ خو د هغه دوی دورانیه به پوره کوئ، دوی به مکمل استعمالوئ، غیر ضروري اینټي بایوټک استعمال به نه کوئ او سیلف میډیکیشن به نه کوئ، ځان نه به چې کوم دی ډاکټر نه جوړوئ. لوکل اینټي بایوټک چې کوم دي داسې لوکل کمپنیانې دي، کمزوري کمپنیانې دي چې د هغو د اینټي بایوټکو افیکیسي صحیح نه وي او هغه چې کوم دی افیکټیو نه وي نو هغې په وجه هم د اینټي بایوټک رزسټنس جوړېږي. د اینټي بایوټک رزسټنس د وجې نه انفیکشن چې دي هغه شدت جوړوي او هغه مختلف بیماریانې کاز کوي، په وینه کې چې کوم دی انفیکشن وشي او د هغې په وجه ډېر مسایل راځي. دغه شانې چې دی میننجایټس کېږي چې هغه چې کوم مازغه دي په هغې کې انفیکشن وشي، د هغې په وجه انسان چې کوم دی هغه مړ کېدی هم شي، فالج زده کېدی هم شي. نو داسې ډېر مسایل دي چې هغه د اینټي بایوټک رزسټنس د وجې نه راځي. نو